नसीम शाह باندې 2 करोड़ जुर्माना لګېدو نه پس نسیم شاه ټویټ کړی دی مکمل حقیقت ښکارا کړی دی الریډي تاسو له سکرین باندې ښکاري چونکه میډیا دا هم وایي چې محسن نقوی ته د مریم نواز د طرف دا انسټرکشنز ملو شو چې دا نسیم شاه مکمل کیریئر ختم کا نسیم شاه باندې صرف جرمانه نه بلکې پابندی په هم لګاو سنټرل کانټریکټ ورته هم کینسل کا خو محسن نقوی یو فیر فیصله کړی دا نسیم شاه په خپل ټویټ کې څه ویلي راځي په دې خبره کو هغه نه پس نور اهم اپډیټس سره هم شریکوم نسیم شاه په خپل ټویټ کې ویلي چې a recent post from my account was made by my management team کم پوسټ چې د اکاونټ نشو د مریم نواز خلاف پړومبنه د پی اس ال پړومبني میچ کې مریم نواز هم راغلی و اوپننګ چې کم میچ و ګراوند ته راغلی و نو بیا نسیم شاه د اکاونټ نه ټویټ شو چې مریم نواز ته په دې ګراوند کې دومره غټ پروتوکول ولې ورکړل کیږي نو نسیم شاه د هغه حواله سره وایي چې کم پوسټ زما د اکاونټ نشو نو هغه زما منیجمنت کړو and does not reflect my views دا د ما خیال او دا د ما سوچ نو بلکې دا د ما منیجمنت د ما د اکاونټ نه کړی دی یعنی اوس نسیم شاه چې کوم دی خپل سوشل میډیا اکاونټس نه هینډل کوي د لپاره د باقاعده ټیم ساتلی وي او ټیم په دې وجه ساتلی وي چې هغه اکټیو وي په دې اکاونټس باندې د سره مختلف برانډونه ډیل کوي د سره مختلف کمپنیان ډیل کوي چې زموږ د لپاره ایډ وکا مختلف لیګونه چې د سره رابطه کوي په دې اکاونټس باندې نو د لپاره د یو منیجر ساتلی وي هر کلاړي ساتلی وي صرف نسیم شاه نه د بابر اعظم خپل منیجر دی دغه د نورو هر کلاړي خپل سوشل میډیا اکاونټس لا یو منیجر ساتلی وي نو نسیم شاه وایي چې کوم پوسټ زما د اکاونټ نشو هغه د ما منیجمنت کړو او دا د ما خیال او زما سوچ نو دا کومه خبره چې پکې شوی دا د ما ویوز نو خدای علاوه I take full responsibility for my platform and have implemented the necessary changes to ensure this doesn't happen again چې کوم مطلب کوم ټویټ شو دا غي ریسپانسیبিলিټي مو چې تا کړی دا خپل پلیټفارم نه د ما پلیټفارم نه چې کوم ټویټس کیږي دا غي ریسپانسیبل زیما او چې کوم necessary changes کوم ضروری تبدیلیان وي هغه ما اوکي او چې داسې قسم واقعي دوباره ونشي داسې قسم واقعي نه بچ کېدو د پاره ما خپل منیجمنت کې necessary changes وکړل یعنی مطلب منیجر بدل کو یا منیجر چټی کو I sincerely apologize to everyone affected by this misuse of my platform نسیم شاه اپولوجایز هم کړي سوري هم کړي د ټولو هغه خلکو د پاره چې کم زما په ټویټ باندې خفه شوي وي نو هغه ته باقاعده سوري ویلي دي اپولوجایز کړي دي چې زما پلیټفارم چې کم مس یوز شوی دی نو د هغه د پاره زه تاسو نه مخلص تور باندې د ځړه نه معافي غواړم جی نو خیر دا هم محسن نقوی به ورته ویلي چې ته ټویټ پکې خامخا بکې اپولوجایز بکې نو نسیم شاه چې کم دی د عوامو نه اپولوجایز کړی دی جی نو دا په دې ویډیو کې اپډیټ شو نسیم شاه باندې صرف جرمانه لګېدلې ده نور څه داسې پابندي په نسیم شاه باندې نه ده لګېدلې او دا د نسیم شاه لپاره یو ښه ساین دی یو پازیټیو خبر دی چې پابندي پې نه ده لګېدلې